باب متى يصح سماع الصغير. دا باب د چکله د یو ماشوم سماعت اوریدل صحیح ثابتېږي، یعنی دا اوریدل کله صحیح دي. دا ګوره د حدیث اصول دی چې کله یو کس حدیث بیانوي نو د حدیث بیانولو دوران کې د حدیث بیانولو والا حالت دا معلومول ډیر ضروری دي. ان د هر سړی نه به حدیث نه لې حدیث په معاملې کې ډیر احتیاط دی ګان. دا شروع کې مونږ ویلو ډیر چې هر راوی نه به حدیث نه لې حدیث به هغه سړی نه لې چې هغه 100% د سنت او متبعین، او چې دا هغه سنت پابند نه نو هغه حدیث کمزورې ګرځي، ضعیف کیږي. نو حدیث معاملې کې بهر ډیر احتیاط دی. نو یو مسله دا هم د چې کله یو حدیث یو کس بیانوي او هغه حدیث په کوټیوالي کې اوریدلې، نو آیا دا هغه د کوټیوالي اوریدل دا صحیح دی او کنه؟ ځکه چې یو ماشوم په خبره دا غرنګ نه پويږي څنګه چې غټ سړی پويږي، نو کې دې شي هغه د اوریدلو والا د هغه سړی د خبرې صحیح مطلب تم نه رسیدلې. نو دغه د وجه دا یو مسله ده چې د ماشوم سماعت دا صحیح دی کنه دی، هغه چې کوم حدیث اوریدل دی آیا دا حدیث اوریدل دا هغه صحیح دی کنه دی. بل یو خدا مسله ده اوریدل، بل مسله ده بیانول. چې کله دا حدیث بیانې نو دا غیم سو عمر شته که نشته. بعضی سو عمر بیان کړی دی چې اته کاله لس کاله وغیره وغیره، لیکن اصل دا ده چې اوریدلې بچپن کې کوټیواله کې او حدیث بیانې ال چې کله دی بالغی نو دا صحیح دی، مسله پکې نشته. او چې بالکل ماشوم دغه حدیث اوریدل هغه خو صحیح دی، لیکن بیانول صحیح نه دی. ځکه بیانول کې د دغه مطلب باندې اوسه پورې صحیح نه رسیدل. نو واوري پهلا او بیانې ال چې کله دی بالغ نو دا صحیح دی. نو دی باب کې ممدا شي بیانېږي باب متى يصح سماع الصغير، چې د ماشوم حدیث اوریدل دا صحیح دی. نو کله صحیح دی؟ څومره عمر کې دا اوریدل صحیح دی؟ امام بخاری وجر کوټیوالي کې دا اوریدل نو دا بالکل صحیح دی. د دې لپاره دا باب دی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك، امام مالك فرمى عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ. ورشاتم چې کوم حدیث تیر شو کنه هغه عبد الله بن عباس په باره کې کنه چې نبی رسول الله ورته دوا کړی و چې الله تعالی د کتاب علم ورکي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ماشوم صحابي و، لکه دا بعض صحابه ډېر ماشومانو. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبیر رضی الله عنهم دا بالکل واړه صحابه. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مدینه کې پهله صحابي پیدا شوی دی او ډېر لسکاله نبی رسول الله چې وفات شو د ډېر لسکاله عمر. دغه شانته عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دام چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ نه د 11 کاله یا 13 کاله یولس یا 13 دومره عمر یو. نو ظاهر خبره ده چې څومره حدیثونه اوریدل دي نبی رسول الله نو هغه ورکوټیوالي کې اوریدل کنه چې کله د ماشوم. امام بخاری وی ګوره د ورکوټیوالي حدیثونه هم صحیح دي. نو ځکه عبد الله بن عباس حدیث راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه پورې ژوند دی او د دنیا نه لاړ نو هغه وخت کې د عمر 11 یا 13 یولس یا 13 دومره عمر داغه. نو دومره عمر کې چې داغه حدیث صحیح دی نو معلومه شو چې صحیح دی، هڅه مسله کې نشته. اوس دا حدیث بیانې قال هغه فرمایي اقبلت راكبا زي ورزي رالما او سورشي وما على حمار اتان، یو خریبانه حمار خرته وي کنه، لیکن اتان چې کوم مؤنث هغه ته اتان وي خره. نو زي ورزي په خریبانه سور مورالما هغه وخت خو هم دغه سورلې وي خر او د سخري او ګوړه او خدغه. دا وي وانا يوم اذن وزما عمر څومره وي انا يوم اذن زاغه وخت کې د سیمه چې قد ناهزت الاحتلام زن نزدې شوی او ما احتلام ته احتلام یعنی بلوغت ته نزدې شوی بالغ نه وم بالکل نزدې وم ځکه ډېر لسکالو تقریبا نزدې وکنه اخره کې. ورسول الله صلی الله علیه وسلم او ذ چې رالم په دې خری باندې نو په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم یصلی بمنا په مینا کې مونږ پړاولو الی غیر جدار د دیوال نه علاوه مطلب دا چې کله یو سړی مونږ کوي نو مخامخ یا دیوال یا څه کرسي مرسي یا چې شی ودرې سترې د پاره ستره پیژنې کوم ها ستره پیژنې ستره مونږ کې چې مخ کې ځان ته سودرې نو دا ضروری دی. ګوره دا وایي چې نبی رسول الله په مینا کې مونږ کولو او مخ ته ستره اسم نو الی غیر جدار دیوال میوال سنو بغیر دیوال هغه نبی صلی الله علیه وسلم بغیر سترې مونږ کو. نو زه چې رالم نو فمررت بین یدی بعض الصف نو عزت تیر شوم د صفونو بعض صفونو په مخامخ
دا یو مسله ده کنه چې د کوم سړی مونږ کې داغه په مخه ته نشي تیرېدل ان چې کله جمع ولاړې نو بیا به صرف د امام مخه ته نه تیرېږي مقتدیانو په مخه مخ ته تیرېدې شي څومره غټ صف ټول صف کې ګرځ را ګرځ څه مسله نشته دا صحابي فرمایي چې زم بعض صف یعنی د صف بعض حصے چې کوم مقتدیانو داغه په مخه مخ ته تیر شوم وارسلت الاتانا او ما پرې خود لا غخره ترتعو چې هغه سریدل د پارمي پرې خوده ودخلت في الصف او زم داخل شوم شامل شوم په صف کې په منځ کې فلم ينكر ذلك علي نبی رسول الله د دې خبره په وجه باندې ما باندې هیڅ انکار ونه کو انکار مطلب ما ته سختی ونه کړه یا سیرته ونه ویل چې دا څه کې صحیح ده یو دا مسله اوس دې حدیث کې ګوره یو خدا بیان شو کنه چې ماشوم یو حدیث دا حدیث مسله کله تیر شوی د چې کله نبی رسول ابن عباس رضی الله عنه بالغ هم نو دلته وای کنه بلوغت ته نږدې او مبالغه شوی نه او حدیث بیانې اله چې کله غټ عمر کې بالغ نو دا صحیح ده چې کله یو سړی حدیث کوټیوالي کې واوري یا هغه زماني حدیث او څه بیانې نه دا صحیح ده نو دې حدیث نه دا ثابت شوه یو خبره ده بل خبره ده چې لم ينكر ذلك علی نبی رسول الله په ما باندې هیڅ انکار ونکو د چی شي انکار ونکو د دې انکار نه څه مطلب دی نو د دې انکار مطلب اصل کې دا دی کنه بعض علما لکه امام احمد بن حنبل رحم الله او دغه شانتي بعض اهل ظواهر داغي مسلک دا دی چې کله یو سړی مونږ کوي یو داغه په مخه څوک تیر شي نو دا کم کس چې مونږ کوي د مونږ ماتيږي او مخه ته څوک تیر شي درې شي نه یاد کړي یا خزه تیر شي یا کوم خر تیر شي یا سپه یا د کوم زناور تیر شي کنه نو دا چې تیر شي نو د دې په وجه باندې د منځ کول والا سړی خپل منځ مات شي مسله باندې پوه شو دا چې مسلک دی امام احمد بن حنبل او بعض اهل ظواهر دي احناف وایي چې نه یو سړی کوم مخه ته تیر شو هغه ګناګار شو د په منځ باندې فرق نه پریوزي او دا غي دلیل دا دی ګوره د حدیث کې مرادي چې امام بخاری فرمایي خلق جمع کوله او هغه خرچ و هغه سریدل را سریدل خلق په مخه تیرېدل او زم د سي تیرېدل نبی رسول الله په ما سه انکار ونه کو چې ګوره د سه مگر د خلق موز ماتيږي یا تا د اخرت څه ولې راوستله نو دا انکار نبی رسول الله په ما باندې ونه کو معلومه ده شو چې کم سړی مونږ کوي دا هغه مونږ کومه ته سو تیر شنه ماتيږي صحیح او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها تم چا ویلې چې کله د یو مونږ گزار سړی په مخامخ باندې خزه تیر شنه مونږ ماتيږي نو حضرت عائشه ویل چې دا ته کوم خبره کې وستا موږ د خرو سره یو ځای کړلو چې خر تیر شي نو هغه په وجه موږ ماتيږي او زمون په وجه موږ ماتيږي نه داسې فزول خبره ده حقیقت دا دی چې یو څوک مخ کې تیر شي هغه خزای کې سړی کار یوي نو د سړی موږ په نه ماتيږي خامخ کې بل حدیث دی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع محمود بن ربيع دا یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ دم بالکل رکوټه ماشوم د حدیث ذکر کوي چې ګوره دم 15 کالو ماشوم د هغه زماني حدیث دی اوس بیانې معلومه شو چې رکوټي والی حدیث اوس بیانول جایز دي نو محمود بن ربيع فرمایي قال وذر کوټه ومن قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما یاد کړی دي او یا ز پی جنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې پی جنم مجتن اغا راشندل مجها فی وجهه شکم نبی رسول الله زما په مخ باندې راوشندل وانا ابن 5 سنین او حال دا د جزاء هغه وخت کې څومره عمر کې 5 سنین د 15 کالو من دلوین د ډول لکه دې مطلب دا دی ګوره یو 15 کاله ماشومي نبی رسول الله هغه سره غپ لګولو لکه مزاق کولو یو ماشوم سره غپ شپ لګي خندا خوشحالي وسکه هغه تعالی وبراوړي تا وبونه یو ګټو کې ګلاس نه وبې هغه باندې سي پرش کوي دا بعض خلک غپ لګي کنه ماشوم سره نو هغه وبد هغه په مخ باندې وروشندین دا غپ شپ د بار خندا خوشحالي د بار چې دا ماشوم سره لګ خوش طبيعي وشي نو دا مغه واقع نه خلک چې نبی رسول الله ګوره ما سره ورزه دا غپ ولګو زه 15 کالم هغه ډول نه وبو واخستلو په دې خله باندې ماته پرش باندې راورته ځه